وأتموا الحج والعمرة خیر او برکت د دنیا او د آخرت لویه کامیابی درته غواړم. د عمرې حوالې سره زموږ د راتلونکي یو څو سبقونه به وي. په دغه راتلونکي سبقونو کې به موږ د عمرې اهمیت، د دې پس منظر، د دې ثبوت، د دې طرز او طریقه او بیا د سره تړلي تاریخي حقیقتونه او تړلي تاریخي حقیقتونو نه شاته چې کوم اسرار، رموز او حکمتونه پټ دي، موږ به په هغه باندې خبره کوو. نن موږ تمهیدي گفتگو کوو. په دغه تمهیدي گفتگو کې به موږ ته صرف د نقشه ښکاره شي چې د کوم کار اراده موږ کړې ده په خپله د دې اهمیت سره. عزیزانو، خانه کعبه د الله رب العزت کور دی. چرې هم چې سړی د الله رب العزت یادګیرنې ته ځي، جومات، هغه ته د بیت الله د لور حیثیت حاصل دی. نو خانه کعبه واحد هغه در و دیوار دی، هغه چت دی چې د هغه تش په کتلو باندې هم ثواب دی، تش کتلی هم عبادت. تاسو اندازه ولګوئ چې د یو شي تش کتل هم عبادت وي، نو دغه شي سره څومره تاریخ تړلی دی. د مور و پلار مخ ته کتل هم ثواب لري. ولې ثواب لري؟ ځکه د بچي په پرورش، په تربیت او د ضرورتو په تکمیل کې په مور باندې څه تیر شوي دي، پلار باندې څه تیر شوي دي او تیریږي، د دې بچي ته اله پورې پته نه لګي کله چې خپله د بچو او د لونو پلار شي. نو اسلام دغه ټول پس منظر د مور او پلار دا شمارلی دی، منلی دی او بیا بچي ته ښودلی دی چې دا ټول احسان ته ومنه. بیا چې په دغه مینې احترام سره ته د مور پلار مخ ته ګورې، نو تا ته ثواب میلاویږي. نو د مور و پلار مخ ته په کتلو کې ثواب دی، د کعبې مخ ته په کتلو کې ولې ثواب دی؟ معنا دا شوله چې د کعبه هم زمونږ د ژوند، زمونږ د تربیت، زمونږ د مستقبل حواله سره لوی تاریخ په خپل لمنه کې پټ ساتي، په خپل سینې کې محفوظ ساتي. عزیزانو، د کعبه کتلو سره د الله رب العزت چې کوم قربت نصیبیږي، دا قربت بل څه کتلو، بل څه کولو سره نه نصیبیږي. دې د وجې نه عمرې ته یو حیثیت حاصل دی. بعض علما فرمایي چې دا سنت دی، بعض علما فرمایي چې دا سنت مؤکده دی، تر دغه حد پورې چې بعض علما رایه دا دی چې دا واجب دی. واجب. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړلو چې آیا عمره مونږ باندې لازم دی؟ نو پیغمبر ورته وفرمیل چې لازم خو نه دی، خو تاسو عمره کوئ ځکه چې عمره کول افضل دی. دا د ترمذي شریف روایت دی. نو علماء دغه نتیجه اخذ کړې ده چې عمره مسنون دی. بعض داسې روایت شته دي چې نور علما دې ته بیا د واجب په نظر باندې ګوري. زما اشاره د اهل حدیث طرف ته ده. اهل حدیث معنا دا دی چې حدیث څنګه چې راشي هغه بیا په خپل معنی کې هغوی اخلي. کله کله دغه حدیث تطبیق حواله سره هم هغوی دردسر نه مري. خو زمونږ د مقلدینو د احنافو طرز عمل دا دی چې مختلف احادیث په یو ځای باندې کی او بیا په هغوی کې تطبیق پیدا کی او بیا داسې طریقه د عمل دپاره متعین کی چې هغه ټول احادیثو باندې عمل وشي یا ټول احادیث په هغه دایرې کې راشي. نه دې د وجې نه دا لږه معتدله طریقه ده. نو زمونږ په نزد باندې دا واجب او په فرضو کې نه راځي، خو کله چې د یو شي حیثیت حواله سره اختلاف شي چې دا فرض دی که دا واجب دی که دا سنت دی، نه دغه اختلاف خپل یو حیثیت لري، خو کم از کم دا خو ثابت شي چې دا شی ور ډیر اهم دی. سو یو شی تاته میلاو شي ته وایې چې یاره دا سپین زر دی که سره زر دی، کم از کم دا خو ثابته شوه چې دا خاوره نه ده، دا خو کم از کم ثابته شوه چې دا لوټه نه ده، که نه جي؟ نو چې کله ته دا وایې چې دا سپین زر دی، که دواړو کې یو شی هم ثابت شي یا دواړو کې
بعض وایي چې دا سپین زر دي، بعض وایي سره زر دي. کم از کم دا خبره خو موږ ترې اخذ کوو چې یاره دغه شی بې قیمته نه دی. چې پیغمبر موږ ته یو ډاکټر چې موږ ته وایي چې دا شی خورې، یا یو ډاکټر موږ وګورو چې هغه د یو شي ډېر زیات اهتمام کوي، نو موږ په دې خبره باندې پوه شولو چې یاره دا ډاکټر بې معنا دغه شي ته دومره توجه نه ورکوي، نه د ډاکټر د توجه د وجې نه هغه شی موږ دپاره قابل توجه وګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مصروف هستی وه، ان لک فی النهار سبحا طویلا. دینه باوجود هغوی د عمرې حواله سره، د صحابه تربیت د عمرې حواله سره خوب کتل، د عمرې ارمان کول، د عمرې طریقه خودل، صحابه ته دغه تلقین کول، دا شی ثابتوي چې دا شی ګوره ډیر زیات اهم دی. نو دا صرف مونږ یو چکر ونه بولو. د بخاری شریف یو حدیث ته عزیزانو زه غواړم چې مفهوم تاسو یاد کړئ. الفاظ یې دا دي، پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې العمره الی العمره، یوه عمره تر بلې عمرې پورې کفاره لما بینهما، په منځ کې څومره ګناهونه چې وشي هغه ټولو دپاره کفاره ثابت شي. او بیا د حج مبرور باری فرمایي چې والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، او د حج مبرور بدله خو صرف او صرف جنت دی. سوال دا دی چې د سره صغیره ګناهونه معاف کیږي، د سره ګناهونه کبیره معاف کیږي، د سره مرګ زنا او غیبت معاف کیږي، که دا ټول معاف کیږي، که بعض معاف کیږي بعض نه معاف کیږي. هغه تفصیلاتو طرف ته وزه تاسو نه بوزم، خو تاسو نبی صلی الله علیه وسلم انداز ته وګورئ چې دلته یې څه احاطه د بعض شیانو نه ده کړي، دا خبره منحصر کړي نه ده، دا خبره عامه پرېښودلې ده. په دې خبره موږ پوهیږو چې غیبت او قتل، غلا، ډاکا، ناجایزه قبضه، ناجایزه گواهی، دا داسې ګناهونه دي چې اصولاً په عمرې باندې نه دي معاف کېدل پکار، په حج باندې نه دي معاف کېدل پکار. خو یو سړی یو انسان چې وي دا ګناهونه، بعض ګناهونه یا ټول ګناهونه خو به تېره شوي وي. خصوصاً زه تاسو نه تپوس کوم کېدای شي بل څوک په د خبره باندې پوهه نه شي چې پاکستان کې څوک اوسیږي هغه به څومره ګناهونو نه بچ. تاسو ماته ووایئ الا ماشاءالله په امریکا کې ګناه نه بچ کېدل آسان دي او پاکستان کې ګناه نه بچ کېدل ګران دي. زه د اسلام هغه تعبیر حواله سره وایم کوم تعبیر چې قرآن او حدیث پیش کوي. زه هغه تعبیر حواله سره نه وایم چې یاره جماعت ته منډې رامنډې وهل چې کوم دی دغه نیکي ده. زما معنا دا دی چې دین اسلام کې خو ستا کاروبار، ستا وعده، ستا نظریات، ستا اخلاق، ستا لین دین او ستا صفائی او ستا نظم و ضبط او ستا سیاست معیشت دا ټول شیونه شامل دي. نه جماعت پوری دین زمونږ هلته محفوظ دی څه حده پورې، او بهر په معاشرې سره چې زمونږ کوم دین تړلی دی، دکان سره چې زمونږ کوم دین تړلی دی، رشته دارانو سره زمونږ کوم دین تړلی دی، صفائی سره چې زمونږ کوم دین تړلی دی، مځکې سره، فضا سره، هوا سره، غرونو سره او زراعت سره او پټي سره او زناورو سره چې زمونږ کوم دین تړلی دی هغه ټول دین موږ نه بیدلی دی، خویدلی دی، پاتې دی رانه. په دغه کې موږ ناکام یو. بیا دې د وجې نه عزیزانو موږ ویل چې پاکستان کې ګناهونو نه بچ کېدل ګران دي. دې نه باوجود چې په پیغمبر فرمایي چې یو سړی حج وکړي او په هغه کې هغه کنځل، جنګ، جګړه او ګندګي ونه کړي، نو دی داسې د ګناهونو نه پاک شي لکه مور نه را پیدا شوی وي. ندینه دا نتیجه تاسو نه اخذ کوئ چې یاره په دې کې ټول ګناهونه شامل دي، ټول ګناهونه د دې سړي معاف شولو. نو سوال خو پیدا کیږي چې یاره یو بیا سړی به غلا او ډاکه او دا شیونه به کوي بیا او بیا به حج او عمره کوي، نو دا ټولې سلسلې به دغه معاف کیږي. اوله خبره خو دا ده چې دنه مراد حج مبرور دی. حج مبرور کې د ګناهونو هغه تکرار نه وي. حج مبرور معنا دا دی چې هغه حج سره ستا په رویې کې، ستا په عمل کې بدلون راشي. او کله چې سړی بار بار دغه شیونه تکراروي نو معنا دا دی چې هغه د شیطان په دوکه کې ګیر دی. د شیطان غټو دوکو نه یوه دوکه دا هم دی چې مړه خیر د توبه بیا وباسې ورځه ورباندې که نه مړه الله غفور رحیم نه دی. انسان یې که انسان نه ګناهونه خو کېږي که نه. جست گو اهیډ مین،
توبه وباسه بیا دا د شیطان ټولو نه لویه دوکه ده ورې ټولو نه لویه. نو عزیزانو د الله رب العزت یو کرم خو بیا دا دی خدای ته څه ناممکن دي. الله رب العزت د یو قانون هم پابند نه دی. گو کې دا قانون خلاف ورزي دی کوي نه خو د قانون پابند نه دی. الله رب العزت د قیامت پورې ځي کې دی چې زمونږ دغه عمرې د وجې نه مونږ ظلم کړی وي، فرض که قتل مو کړی وي، مثال در کوم الله مونږ تاسو ته وساته، غیبت مو کړی وي او بیا د معافي موقع مو راځانې ملاوي شوي او دا کس ته چې کوم مظلوم دی قیامت پورې به دوه کسان زمونږ ګریبانونه نیسي. ګورې دې څلور خو زه به دوه ووایم که څلور یې کوي نو بیا یو الله دی، یو رسول دی، یو قرآن دی او یو مظلوم دی. دا څلور دا به ستا ګریبان نیسي. د کوم کوم مقابله به ته کوې؟ خو زه به دې وخت کې دوه ووایم ځکه چې یو انسان دی او بل الله دی. یو د الله ګریبان نیسي د حقوق الله په معاملې کې او بل د بنده ګریبان نیسي د حقوق العباد په معاملې کې. الله به د ګریبان پرېږدي ځکه چې الله رب العزت خو زه څه ټکي استعمال کړم زمونږ خالق دی که نه شي. باور وکړه چې د ګیلاس هم زه په محنت جوړ کړم، دا زه ماتول نه غواړم، دا زه ګنده کول نه غواړم، دا زه صفا کېښودل غواړم. الله رب العزت انسان جوړ کړی دی او الله رب العزت انسان په تخلیق کې خپل شان ظاهر کړی دی. په دې کې روح د روح عظمت و رفعت چې کوم نښې دي د دې اندازه به موږ ته اله لګي کله چې یا موږ ته بې اندازې شعور میلاو شي یا زموږ سترګې پټې شي. نو الله رب العزت دا انسان داسې نه ضایع کوي. البته دومره دی چې د انسان به صفا کوي نو داسې ګندګي او ګناهونه خپل روح سره د روح لمنې سره نه دي تړل پکار چې بیا د هغه صفایي دپاره بیا موږ د اور بټي نه تېرېږو بیا یا د رژېدلو میچنې نه تېرېږو بیا. نه دي د وجې نه عین ممکنه ده چې الله رب العزت په هغه موقع مظلوم ته ووایي چې د سړي ستا غیبت کړی دی خو که دا ته پرېږدې نو زه تا ته جنت کې مرتبه در کوم یا ستا خپل ګناهونه پکې معاف کوم. نو الله رب العزت به زموږ د عمرې په بدل باندې داسې وکړي که الله رب العزت وکړي چېرته دې ته ځان پاتې کول نه دي په کار کولی. نو معنا دا دی چې دغه عمره چې کوم را روانه ده دې ته تاسو په کم نظر باندې ونه ګورئ. یو بل حدیث زه تاسو سره شریکوم دا د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه روایت دی. هغه فرمایي چې پیغمبر فرمایلی دي دا حدیث هم په ترمذي کې موجود دی. د حدیث الفاظ دي چې تابعو بین الحج والعمره، تاسو حج او عمره وړاندې بلوسې کوي فانهما ينفيان الفقر والذنوب، ځکه چې دا حج او عمره چې کوم دی دا فقیری او دا مسکینی دا خو ختمي ورسره ګناهونه هم داسې ختمي کما ينفي القير خبث الحديد والذهب والفضه، لکه څنګه چې د اور بټي دا وسپنه واندرنګ سپین او سره زر چې کوم دي داغه میل کوچیل او زنګ لري کوي. تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو چې موږ داسې ځای ته روان یو چې موږ هغه ځای نه چې کله د الله ورځو کې رافارغېږو والله زه دا قسم ډېر کم خورم چې تاسو به دغه تبدیلي په خپله محسوسوئ چې لس ورځې وروسته نو تاسو راځئ چې ستاسو هغه کیفیت څه دی. دا نه چې تاسو به فرشتې شي خو ستاسو ایمانی کیفیت به دغه حده پورې ورسي چې بیا تاسو دلته امریکا ته واپس هم راشئ بعض شیونه چې هغه زموږ د ژوند زموږ د رویې او زموږ د سحر او د ماښام حصه ده خو چې هغه چې ته کوې ناڅاپه به زړه تا ته وایي چې مه کوه که نه هغه ریزسټنس چې کوم دی هغه مزاحمت چې کوم دی هغه ته چې مزاحمت ایمانی وایي دا به را ژوندی شي. نو عزیزانو بعض هغه شیونه چې موږ ته ګناهونه نه ښکاره کېدلو چې مړه خیر دی نو مړه په دې کې څه دي هغه شیونو حوالې سره به هم زمونږ احساس را ژوندی شي. تاسو چې هلته ځئ ما ویلي چې د تپوس زه تاسو نه وکړم چې د لبیک ټکی په عربي کې عزیزانو هله استعمالیږي چې کله تا ته څوک اواز وکړي هلکه پلنکیا ته وایي چې حاضر یم لبیک موږ دا لبیک ولې وایو. یو حدیث تاسو ته وایم عزیزانو د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې وفد الله عز وجل ثلاثه، دا الله رب العزت وفد چې کوم دی چې الله سو کرا بلی ځان طرف ته یا کوم خلق چې الله طرف ته زی خصوصي ملاقات د پاره، وای دا درې ګوندونه دي. الغازی یو سړی چې جنگ کړی دی مرنه به شوی دی روان دی. دویم والحاج، حج کړی دی یا حج ته روان دی. دریم المعتمر، دا د نسائی شریف حدیث دی، د عمره والا کس. دا درې کسان څه شي دي؟ وای دا زما دا د الله رب العزت وفد دی وفد. نو کله چې الله رب العزت تا راوبلی ته به څه ورته وایې؟ حاضر یم جی. دا لبیک مونږ ځکه وایو چې الله رب العزت اول رجسټر کې زمونږ نوم لیکلی دی، بیا مونږ ته دعوتنامه رالیږلې ده، تپوس رانه کړی دی چې راځې او که نه راځې، او مونږ ورته څه وویل؟ ولې نه؟ لبیک. نو مونږ د الله رب العزت میلمانه یو چې د خبرې تاسو عیزانو په خپل ذهن کې وساتئ. همدې د وجې نه د سره دغه بل روایت تاسو ته پیش کومه چې د سره زمونږ دغه اهمیت زمونږ په دماغونو کې کینی. دا مختلف لفظونو سره د حدیث موجود دی، خو ماته چې کوم ټکي یاد دي دا د ابن ماجه روایت ته پاک کې موجود دي. الفاظ دا دي چې الحجاج والعمار وفد الله، حج کون کی عمره کون کی دا د الله رب العزت وفود دی وفد دی. ان دعوه، کله چې د الله رب العزت نو دعا وکي اجابهم، الله رب العزت دغوی دعا قبلوي. وین استغفروه، او دو چې کله الله رب العزت نه بخنه غواړي نو غفر لهم، الله رب العزت هغوی معاف کی. نو عزیزانو منګه د خپل ځان صفایي، د ګناهونو د بخشش، او الله رب العزت ته د حاضری موقع ترلاسه کوو. چې سړی ډېر هم جرم وکړي عزیزانو، د افریقې بعض قبیلو کې او زمونږ په پښتو کې دا شی موجود دی چې قاتل وي که نه، او د پښتون کور ته ورشئ او دوه درې مشران هم در سره دي او پګړي هغه ته وغورځئ خپو کې. یاره ما ته به درې څلور مثالونه هم رانه کې چې هغه نه باوجود هغه کوربا چې کوم دی هغه به دا سړی وژلی وي چې ته ورغلی چې یاره بس زه راغلی یم که مړ که یم که څه دا زما پګړي ده، دا مو پسه راوستی دی، دا مو مشران راوستی دي. دا بلکل داسې دی لکه یار ژوند مو تا ته خپو ته درو غورځولو. ته چې دا سړی مړ کوې خو ته دا ورته ښیې که نه چې ښه تا زما پلار مړ کړی دی، ته به زما زور وګورې. نو هغه خو اول نه ته ولې شکست ورکول غواړې؟ هغه ټول دنیا کې څوک څه ګټي مشکل سره څه ګټي؟ عزت ګټي. هغه ټول عزت ستا خپو ته غورځولی دی. بیا هم چې ته هغه سړي په پګړي باندې خپې ږدې نو یاره ډېر بې شملې سړی. مونږ وایو چې یاره مړه دا خو نه پښتون سړی، دا خو مړه د نه سړي زوی دی. دا ما ولې وویل؟ دا ما ځکه وویل چې مونږ د الله رب العزت کور ته د الله رب العزت دهلیز ته روان یو چې د خبر په ذهن کې فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله